السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو پروګرام دی بولو پاکستان. زه ما هدایت الله ګل تاسو ته مخاطب یم د سونو پښتونخوا پیښور سټوډیوز نه خونی غزمګه आवाज اوره سیروینه. بولو پاکستان تاسو په فیسبوک باندې هم کتلی لیدئ شئ او کار ډیر آسان دی. د فیسبوک په سرچ کې صرف سونو پښتونخوا ولیکئ نو تاسو ته به زمونږ د پروګرامونو یو پورا سیریز روز پر دی شي. پاره کې به دا زمان تاسو وینې ګوره بولو پاکستان او اسیم پکې زمونږ د ټولو ورځې پروګرامونو نور ګډ پروګرامونه تاسو ته په لاس درتلی شي او تاسو د خپل خوښي پروګرامونه هغلته کې کتئ شئ. بولو پاکستان د ټول پاکستان پروګرام دی. موږ د ټول پاکستان خبره کوو او په بولو پاکستان کې په خاص توګه باندې د پاکستان د سلامتیا، د امن، د استحکام، د دهشتګردۍ ترهګرۍ خلاف جنگ کاروایانې رد عمل په دې باندې موږ تاسو خبرې اترې وي. د هغې خلکو ذکر هم وی چې څوک په پاکستان کې لاسوهنه کوي، څوک د پاکستان امن تعالی ترغه کول غواړي او څوک په پاکستان کې بدامني او عدم استحکام راوستل غواړي. دا وړې خبرې نه دي، دا د یو ګوند، د یو کس یا د یو فریق سوچ یا خواهش یا کار نه دی، نشي کېدی. دا د ډیرو خلکو د ګڼو ملکونو او د خاص توګه باندې زموږ په مشرقي بارډر د بھارتی سوچ او د هغې د حکومت د هندوتوا پالیسۍ د لاندې هغه کارونه، هغه خلک، هغه معاملات مخکې شړل کېږي د کم د وجې نه چې د هغوی په خیال پاکستان د عدم استحکام سره کار کېدی شي. ولې داسې به کېږي نه انشاءالله. تر اوسه پورې ونه شو. اوس خو پاکستان د خیر سره ډېر مستحکم دی، ډېر د دفاعي او عسکري لحاظ سره نوې مقامونه او نوې کامیابۍ حاصلې کړي دي. اوس دا خبره بیخي د سوچ نه ویستل پکار دي د پاکستان بدخواهانو له چې ګنې پاکستان په دې وړو کاروایو، په دې ټکه ټوکه حملو باندې متاثر شي، خراب بشي، بیلارې بشي او نقصانی بشي او د خپل مقصد نه به ووړي. داسې ونه شوه. پاکستان په 10 مې کال 2015 کې صرف یو د 3 غنټو آپریشن بنیان المرصوص وکړو او په ټوله دنیا کې د خپل عسکري طاقت او د خپل فضایي د پروفیشنلزم دھاک کېنولو. دنیا په دې خبره باندې مجبور ده چې اعتراف وکړي چې د پاکستان فوج، د پاکستان ایر فورس، د پاکستان دفاعي ادارې، د پاکستان انټيليجنس او د پاکستان هغه نور ټول خلک چې د ملک د دفاع لپاره او د ملک د استحکام لپاره کار کوي، دا شکر دی ناقابل تسخیر دی. او د دغه سوچ پیدا کېدو په وجه باندې د پاکستان په ټوله دنیا کې سر دوباره نه یوازې دا چې نوم واغستې شو، بلکې په هر ضروری او هر مهم فورم باندې ودرولې شو. د پاکستان د عسکري طاقت او د پاکستان د ډیټرنس د پالیسۍ لاندې کاروایان خو په خپل ځای، خو په 10 مې کال 2015 نه پس د پاکستان سفارتي کامیابی او هغې ته د عسکري توان او د عسکري قیادت ورکړه او تکیه او انپوټس هغه پاکستان ته یو نوې ځای، یو نوې مقام، یو نوې په بین الاقوامي رولۍ کې اهمیت ورکو. دا اهمیت دنیا ومنو او د امریکای شانتي د سوپر طاقت ملک چې ورته خلک وایي، د هغې صدر بار زمونږ د مشرانو تعریفونه وکړل او په ډکو محفلونو کې هغوی ته مختلف خطابات او القابات ورکړل. د خلکو په زړه کې چې هر څه دي او هغوی په هر سوچ او په هر نیت خبره کوي، د پاکستان د عزت او تکریم اضافه چې کومه ده هغه په مخه روانه ده او هغې کې ورځ په ورځ ترقی کیږي. د پاکستان لخوا دغه بنیان المرصوص آپریشن نه پس د سعودي عرب سره دفاعي معاهده کېدل ډیر لوی کار او ډیر غټ ایونت دی. د هغې په
ترڅ کې نور خلک هم په سوچ باندې مجبور شوي دي چې هغوی د خپلو دفاعي معاملاتو په کارونو کې د پاکستان عمل دخلته څنګه موقع ورکولی شي. بیا چې د دې میاشتې په شروع کې د ایران باندې کومې حملې وشوې او په هغې کې د پاکستان په کم انداز شکریې ادا کړلی شوې، هغې یو ځل بیا د پاکستان اهمیت دنیا ته په ګوته کړ او دنیا دا خبره ومنله چې پاکستان یو داسې طاقت او داسې یو قوت دی چې هغه په مختلفو اندازونو کې، په مختلفو محاذونو، په مختلفو ژبو، په مختلفو لهجو کې د بین الاقوامي ورورولۍ سره نه یوازې دا چې خبرې اترې جاري ساتي بلکې هغه خپل همنوا کوي هم. تاسو وکتل چې په دومره کړکېچن جنگ کې چې څنګه په گاونډ کې روان دی، په هغې کې پاکستان خپل زاړه دوستان هم اق شانتي نیولې وساتل، پرې نه ښودل او خپل نور دوستان چې کوم دي یا د لرې دوستان چې کوم دي هغې سره هم معاملات مخکې وشړل. امریکا دا هغه په خپل ځای باندې د پاکستان د قیادت او د پاکستان د طاقت او د پاکستان د عسکري زور صفت کوي، تعریف کوي، خبره کوي، که روس دی هغه په خپله د پاکستان ته د قدر او په نظر ګوري او آفر هم کړی دی چې په ډسکاونټډ ریټس باندې به پاکستان ته تیل ورکولو ته تیار یو. حالانکه بل خوا بھارت ته چې کوم دی نو دغه آفر یا دغه موقع چې د هغې سره وه هغې د هغوی نه د مودي سرکار نه واپس واغېسته. دې سره په څنګ کې چین دی او چین سره د پاکستان زاړه خواږه تعلقات دي، هغه هم په پاکستان باندې هغه شان باوري دی چې پاکستان څنګه کارکردګي په بنیان المرصوص کې ښودلې وه او د چین د ټکنالوژي زور دنیا ته په نښه کو، د هغې ګټه او د هغې ثمرات اوس هم چین راټولي، راغونډي او د هغې نه فایدې اخلي. او په ایران امریکا اسرائیل جنگ کې هم دغه د چینی ټکنالوژي زور او د هغې طاقت چې کوم دی په هغه پرسپیکټیو کې هغې ته کتی شي او خلک د هغې نه خار خوري. دې سره د ترکی او بیا د سعودي عرب او بیا د نورو مؤثره یا با اثره ملکونو د پاکستان سره اړیکې ډېر زیاتې ښې، مضبوطې، دوستانه او د ورورولۍ په بنیاد باندې دي. نو دا ډېر بنیادی خبرې دي چې هغه فریقین چې په خپلو کې د یو بل سره دشمنان دي، په خپلو کې د یو بل مخالفین دي، په خپلو کې سره په جنگ کې بوخت دي، هغوی د پاکستان په داسې کردار باندې حیران هم دي چې هغه د ټولو سره تعلقات ټیک هم ساتي، ژوندي هم ساتي او هغې کې د یو بل د خیال ساتلو یا د یو بل د مفاداتو ته د نقصان رسیدو نه ډډه هم ورکوي. تازه ترین ریپورټس دا هم دي چې بیک ډورز ډیپلوماسي هم شروع ده او پاکستان دا کار ته لاس اچولی دی چې هغه د ایران او د امریکې ترمنځ د روغې جوړې خبرې وکړي. دا وړه خبره یا وړې موقع نه دي. د پاکستان شانتي ملک چې څه کاله مخکې د امریکې صدر ټلیفون قدرې نه کولو، موږ سره خبره قدرې نه کوله، موږ سره چروتې په موږ نه خرابولو. اوس هغوی د خپلو جنګونو د خاتمې دپاره او د خپلو جنګونو د خلاصون دپاره او د هغې د کره کتنې دپاره زمونږ مشرانو سره نه یوازې دا چې مشورې کوي بلکې هغې ته درخواست هم کوي چې مونږ سره په دې معاملاتو کې شرکت وکړي چې زمونږ نقصانات کم نه کم شي یا مسایل مو حل شي. د دوانو فریقینو یو شانتي اعتماد حاصلول دا لویه کارنامه ده. یو خواته ایران په پاکستان باندې پورا باور لري او په دې خبره یقیني دی چې که د مذاکراتو میز ته کینی او د پاکستان د ثالثۍ خبره وینو په هغې کې به یقینا د پاکستان په موجودګۍ په وجه د ایران مفادات محفوظ وي، د هغه ځای د خلکو عزت نفس به محفوظ وي او د هغه ځای عسکري قوت به محفوظ وي.
بل خواته د هغې چې کوم حریفان دي مخالفین دي هغې په خپل دانش کې دغه ګڼي چې د پاکستان موجودګي د هغې دپاره د ګټې سبب دی د خیر سبب دی او د پاکستان په موجودګۍ کې د هغوی کیس په ښه طریقې سره مخکې تللی شي. نو دا یو داسې د سوچ او د معاملاتو پیوند دی چې هغې په برکت پاکستان لګیا دی په یو ډېره نازکه موقع او په یو ډېره خطرناکه موقع باندې د خپلو مفاداتو اول خیال ساتلو سره سره د خپلو دوستانو د مفاداتو یا د هغې د ملکونو د مفاداتو هم خیال ساتي او د تاوتریخوالي او د جنگ جګړې په بین الاقوامي کچ په روغه سوله کې خپل کردار هم ادا کوي. تر اوسه پورې څوک هم ډاګیز منځ ته نه دي راغلي، خو د پاکستان لخوا نن دا خبر دغه شانتې شوی ګو چې لا د هغې باقاعده توګه باندې تصدیق یا تردید نه دی شوی، خو خبره دغه شانتې روانه او دا خبره ځکه هم شاید چې روانه وي چې بل خواته په سعودي عرب کې د اسلامي ملکونو د وزارانو د خارجه وزیرانو کانفرنس روان دی، اجلاس روان دی، د هغې تیاری روانې دي او دا ټول معاملات په دې بنیاد باندې کېږي چې د ایران او د امریکې اسرائیل جنگ په نتیجه کې په دې خطه کې څه صورتحال پیدا شوی دی، څه صورتحال لګیا دی جوړیږي او په مستقبل کې به حالات کم طرف ته ځي. حالات یقینا چې ډېر زیات کړکېچن دي او په ګلف کې د پاکستان دوستان ملکونه اسلامي ملکونه د عجیبه کشمکش سره ښکار دي، ځکه چې یو خواته د هغوی خپل مفادات دي، بل خواته د هغوی جنگي خطرات دي، بل خواته د هغوی دفاعي معاهدې دي او بل خواته د ایران نوې شکل او نوې زور دی. نو دا ټول معاملات په نظر کې نیول او د هغې په ترڅ کې یو داسې پالیسی جوړول، یو داسې کار جوړول، یو داسې روغې جوړې طرف ته خبره بوتلل یا کم از کم دا انیشیټیو اخیستل دا په خپله یو ډېر لوی کار او ډېر لوی آغاز دی او انشاءالله که دا کار په باقاعده توګه پاکستان ته وسپارلی شي یا پاکستان ته په دې مد کې د کار کولو موقع په لاس ورشي نو قوي امکان دی چې خبره به خیر طرف ته لاړه شي او بیا به د هغې نتیجې نه یوازې دا چې خیر اوځي بلکې د پاکستان به په مستقبل کې کردار نور زیات جوت، نور زیات مضبوط، نور زیات مؤثره او نور زیات قوي شي. دا ټولې خبرې اترې د خارجه وزیرانو د اجلاس په منځ کې به هم کېږي چې پکې د پاکستان نمایندګي وزیر خارجه او ډپټي وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب کوي او هغه به یقینا چې د پاکستان د مفاداتو خیال هم ساتي او د جنگي ماحول او د ایران سره د اړیکو هغه معاملات په هم مخې ته شړي. دا خو د سفارتي کچ خبرې اترې دي. بل خواته په افغانستان کې چې کوم آپریشن غضب للحق شروع دي د هغې نتیجې چې کوم دي نو مخې ته راځي او د هغې نتیجې ښکاره کېدل شروع شوي دي او د هغې چې کوم زور دی، د هغې چې کومه اکوریسي ده، د هغې چې کوم سپیسیفک ټارګټینګ دی، هغه ټول معاملات ډېر په منظم او ډېر په پروفیشنل انداز کې روان دي. نن هم د آی اس پی آر ډي جي دا خبره په یو نجی ټي وي کې په خپلو خبرو اترو کې وکړلې چې په کابل کې یا کابل سره نږدې د پاکستان ایر فورس بالکل عسکري ځای چې کوم دی هغه په نښه کړی دی او هغه په 20 د 13 ورځ چې کومه واقع شوې وه هغه د فینکس کومه اډه ده او کوم د بمونو جوړولو دپاره او د میزایلو د جوړولو دپاره استعمالېده او کوم چې د ډرون د استعمال دپاره جوړېده او تیارېده نو هغه په خپل ځای باندې خو د دې ټولو خبرو سره د ماحول د ګرمېدو او د ماحول د جوړېدو یو بل شکل هم مخې ته راځي. په افغانستان کې زمونږ د
صورتحال څنګه دی او د پاکستان چې کوم اپریشن شروع کړی دی په هغې باندې تر اوسه پورې کوم اهداف حاصل شو او څونه اهداف دي چې هغه حاصلول د پاکستان خواهش دی. نو په دې لړ کې زموږ سره به خبره اتره کوي سینیر صحافي محترم آصف غیاث نثار صاحب. هغوی ته په پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر جی. څنګه تاسو ښه صحت مزاج ښه دی جی؟ ډیره مننه جی. ډیره مهرباني چې تاسو روجه کې او د تراو په وخت کې وخت راکو او پروګرام د مخکلا ورکله عزتمن شي. جناب علي په گاوند کې چې کوم دی نو د بعد از بسیار کوششونو روغه جوړه هغه شانتي ونه شو کوم چې د پاکستان خواهش او د گاونډیانو نه دا تمه او دا غوښتنه و چې خپل معاملات ټیک وساتي او خپل ځمکه د پاکستان خلاف دهشتګردۍ ترهګرۍ ته مه پرېږدي چې خلک دلته کې راځي او راني کوي او هغې دغه شانتي ونه کړی شو بلکې الټا د هغې یو بل شکل ورکولو کوشش وکړو. د بھارتي جنډه چې کوم ده د هغې د مخکې وړلو خواهش یا کوشش شروع کړو. په نتیجه کې د پاکستان صبر لبریز شو او هغه چې کوم دی دغه اپریشن غضب للحق شروع کو او د هغې نتیجې لګیا دي ښه ټیک ټاک مخې ته راځي. تر اوسه پورې څه شوي دي په دې باندې زموږ اورېدونکي مهربانه شي خبر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیال دی چې اوس خو ډېر شیزونه مخې له راغلي دي زموږ څومره چې کتونکي دي اورېدونکي دي د ډېر شیزونو نه خبر شوي دي. پاکستان 4 کاله ډېر کوشش وکړو ډېر په طریقې سره او یوازې پاکستان کوشش ونه کړو ډېر ګاونډي هیوادونه ډېر مسلمان ملکونو ته هم دا خبرې وکړي لکه دی کې ترکي دی کې قطر دی کې متحده عرب امارات دی کې روس دی کې چین دا 15 ملکونه ایون موږ په ایران هم نوم اخیستی شو. پاکستان بار بار دې سره دا خبره چړلې ده دې لم ثبوتونه ورکړي دي او زمونږ بعض ذرایع متدا وایي چې پاکستان به کم شیزونه دی لور کله کو ترکی له به ورکو ترکو به چاغي له مخامخ دا شیزونه او ثبوتونه هر څه خو نو بیا به اغي سره جواب نو او اغي به بیا ویل چې پس موږ داسې وکړو موږ داسې وکړو. اخیری ځکه چې د پاکستان سره وخت سره رابطه شوي وي نو دی اگر شدیل تیار شوی د پاکستان تحفظات لري کولو ته خو پاکستان به هغه وخت یو شرط کې خو چې نام همیشه د پاره دی دا اووي چې موږ به دا کار کوو اوس په دې موږ ته لیکل راکړي نو بیا ترکی او سعودي عرب کې هم نو مخستری کیږي چې هغه ورته چې اوس په پاکستان په دغه طریقه نه تیاریږي د لباس ګارانټي ورکوي یا به ورته تحریری ضمانت ورکوي هغه تحریری ضمانت ورکول لا بیا دی تیار نه و. نو پاکستان اخره کې تاسو وکړه چې ډېر صبر نه کار واخیستو او په جنوري او فروری کې بیا د پاکستان په ځمکه او په بالخصوص په بلوچستان او بیا زموږ په خیبر پختونخوا کې په حملو کې چې څنګه اضافه وشوه هغه یو ډېره خطرناکه خبره وه یو ډېره افسوسناکه خبره وه. زما خیال دی هغه وخت یو فیصله کون موږ ویلو چې یو موړ ثابت شو ځکه تاسو وکړه چې آخري 2-3 واقعیات خو داسې وو چې په امبولانس کې یا د پولیس موبایل کې چې کم زخمیانو هغه ژوندي وسوځول داسې واقعیات خو زما خیال دی چې په دنیا کې سوای د اسرائیل نه بل یو ملک هم خپل دشمن سره نه دی کړی. ګرمو جنگونو کې هم داسې نه کیږي. بالکل یو جنگ کې دا لکه دا د سخت ممانعت د زخمیانو خپل یو پروتوکول دی جی او اوس مصیبت دا دی او افسوس دا دی چې دا یو مسلمان ملک مسلمان ویلو والا خپل مسلمان رونو سره وکړ نو هغه نه پس پاکستان تنگ شو هغه په پښتو کې وایي او په پارسي کې وایي چې تنگ آمد په جنگ آمد تنگ شنو په جنگ شي پاکستان مجبورن جنگ تلاش واچولو او جنگ هم داسې نه دی جنگ هم زموږ افغانانو رونو سره نه دی د افغانستان چې کم عام ولسته هغه اوس هم زموږ رونه دي زموږ مذهبي رونه دي زموږ مریسانی رونه دي گاونډیان دي موږ سره پاکستان حکومت ریاست بار بار دا واضح کړی دی چې زموږ جنگ هغه سره دی زموږ جنگ مخصوص ذهنیت سره دی هغه مخصوص ذهنیت والا الته په حکومت کې ناستین هغه داسې واقعیات او داسې شیزونو او داسې قوتونو سرپرستی کوي. نو تاسو دا وکړه چې په تقریبا دا 3 هفته به برابر شي او ورځ دوه کې په دې کې پاکستان سیویلین ټارګټس کم نه کم ساتلي دي کولیټرل ډیمیج په جنگونو کې راځي د کې شک نشته دی دا واقعیات پر اساس یک ادو کیږي پاګې باندې موږ هم دا افسوس اظهار کوو خفم یو پین خو عموما پاکستان ټارګټ مخصوص نیولې دي او هغه مخصوص ټارګټس
زما په خیال چې لکه اوس تاسو تاسو کوشش آیا صورتحال کم طرف ته روان دي زما دا خیال دی او زما دا اندازه دا تاسو دا وکړه چې صورتحال د پاکستان چې کم کوشش او هغه طرف ته روان دي ځکه چې د الله تعالی په فضل سره د 13 هفتو کې په خیبر پختونخوا کې حمله چې تاسو کته هغه ډیر حد پورې کمی شو ډیر حد پورې او بلوچستان کې خو تقریبا د نش برابرې دي مطلب دا دی چې بي ال ای هم د کندهار نه ارس پروګرامونه سپانسر کېده نو اوس او تاسو دا وکړه تاسو په وختي خبره هم کا چې هغه زمونږ چې کوم دا گاونډي هیواد کې خلک ناستي په حکومت چې قبضه وخت قبضه ده هغه دا وخت د عالمي سفارتای تنهایی شکار دي څلور کالونه وړي د سوای د روسنا بل شادي تسلیم کړي نه دي او د روس موږ دا حالت ته چې خپل یو ریپورت 13 میاشتې کم راغلی او آی کی روس دا تسلیم کړي دي چې 23000 دهشتګرد په افغانستان کې موجود دي مطلب دا د پاکستان چې کم موقف هغه صحیح ثابتېږي ٹھیک ده دا خو شو د جنگ هغه صورتحال چې کوم زمینی حقایق ته تر اوسه پورې کوم واقعیات مخې ته راغلي دي بل خواته زموږ په گاوند کې د ایران جنگ روان دی او د هغې چې کوم دینو لګیا د شکل ورو واضح کیږي ولاده کې چې خیر ته ورشي د دې افغانستان کې د پاکستان سره د دې رد عمل یا د دې معاملاتو په مستقبل کې تاسو څه ګورئ چې د دوه ملکونو تعلقات په څنګه کم ځای ته رسي او دغه کې پاکستان خو دا خبره هم کوي چې زموږ د رژیم چینج سره څه تعلق نشته موږ دغه کې څه لاس وهنه نه کوو موږ صرف خپل اهداف چې کوم دي هغه حاصلو په دې کې تاسو څه معلومات لرئ دا کوم خبره چې د رژیم چینج تاسو کوي نو دا 13 هفته په اسلام آباد کې د سکیورټي چې کوم زموږ ادارې دي هغه د ډېر لوی سطح بریفینګ اهتمام کړو نو زما په شانته پکې نور موږ ډېر ملګری الته او دا سوال چې کوم تاسو معنا کو دا ما الته داغي نه کړو چې آیا دا وخت د رژیم چینج یو خمو کده پاکستان سره که اپوزیشن جماعتونه الته تاسو سپورټ کوي نو رژیم چینج کې دی شي او چې تاسو کم شکایات دي نو داغي خو مقصد دا دی چې حل بیا صرف دا دی چې د رژیم چینج شي نو هغه صفه دا واضحه کا دا سوال چې دوه ځله شو دوه ځله هغه دا واضحه کا چې زمونږ د الته رژیم چینج کې هیڅ دلچسپي نشته ده دا د افغانانو کار دی دا الته داغيزي اوسیدونکو کار دی څوک راولي څوک لړکې څوک دغه کوي مونږ د کې هیڅ دلچسپي نه لرو او دا حقیقت دی چې پاکستان اوس غواړي نو الته رژیم چینج لپاره ماحول ډیر زیات سازگار دی د دې اپریشن دا کوم چې اوس روان دی غضب للحق نه پس دا سودا یقیني کوي چې اپوزیشن جماعتونه هغه ته صرف دا غواړي پاکستان نه دا یو تعاون غواړي چې زمونږ لک سپورټ وکړي بلکې د احمد شاه مسعود د زوی هغه ټویټ هغه پوسټ او بیا ډیر زیات مخه تراغله وارد شو چې پاکستان ته دا دعوت ورکړو چې راشد دیوا خان باندې قبضه وکړي او دا موږ خپل دارالحکومت ګرځو او موږ دغه خپل حکومت جوړو نو کدا وخت داغي د رژیم چینج لپاره حالات سازگار دي او که پاکستان او غواړي دا یقینو کې اکثر د خبره کوم چې د تخت کابل لپاره جګړه کې همیشه لپاره هغه خلک هغه قوتونه کامیاب پاتې شوي دي 13 کالو کې دا تجربه ده چې چا په سر چې د پاکستان لاس وي او د چا چې سر په سر د پاکستان لاس نه وي هغه همیشه لپاره افغانستان کې 13 کالونه خوارزار ګرځي او اوس پاکستان دا فیصله کړې ده چې رژیم چینج سره زموږ هیڅ کار نشته دا د دې کار دی نو که رژیم چینج راځي نو اوس په کار دا چې کم دا افغانستان کې دنه چې کوم پوزیشن دی دای خو مجبورای شته دی ظاهر دا التا پابندۍ دی خوف دی پوزیشن په دې سختګری ده ګوره چې الته خو لکاري په دې یریږي مثال په تور پوزیشن والا راوځي یو مظاهره وکي یا یو پریس کانفرنس وکي نو یو طرف نه به افغان طالبان وهي بل طرف نه به هغه ګروپونه وهي چې کوم هغه ته موجود دي افغان طالبانو غیاث صاحب دا خبره قصاصو صحیح ده خو نن هم چې کوم دی په مزار شریف کې په زرګونو خلک نارینه زنانه راوتی او هغه باقاعده چغې وهلې او باقاعده د دې خلاف اوازونه کول او باقاعده ناربازي کېده خبره دې طرف ته راتله دا وخت د اپوزیشن جماعتونو چا سپورټ وکړو تر اوسه پورې گاونډي هوادونو لا افغانستان کې د رژیم چینج لپاره ذهن نه تیار کړی او کله دې سپورټ چا کو ما تاسو ته خبره ختمه کړه چې رژیم چینج لپاره ماحول بالکل تیار دی سازگار دی
صرف هغه ته یو مورچه پکار ده په پاکستان وای چې به زما خپل وطن سره کار دی او دا خبره ده پاکستان دا دغه کو چې زما هیڅ سره هیڅ کار نشته هغه پوهه کار پوهه او پاکستان دی بس خپل تحفظات د پاکستان لري کې او موږ د دې مسلونو په آرام کې نو بس زموږ هغه سره خپل کار نشته چې چاته څوک راځي او څنګه راځي خپل خو خایده ٹھیک ده په دې ټولو معاملاتو په ترڅ کې چې کوم دی د افغان مهاجرینو واپسی چې کوم د اختره پورې وخت نور ورکړی شوی دی بیا وګت کړی شوی دی د متعلق معلومات لري چې د اختر نه پس صورت حال جوړیدونکې دي دا عمدغه سوال عملته خجی زما د طرفه دا سوال مو چې آیا د افغان مهاجرینو دا دغه مکمل اشار شو هغه دا واضحه کا سکیورټي ذرایع دا واضح کړی دا چې افغان مهاجرینو د واپسی فیصله اټل دا حتمی دا اخیری دا په خطه دا بټول زی خو چون کې ګورې چې سحر سي کنه په ظاهر خو موږ دا نشو ویل چې مهم مثال دی خو دی ورته روزو په وجه رمضان شریف دا خامخا انسان سره دومره د غوی پاکستان باوجود د دې چې د پاکستان بالکل غلنو او نه ضرورت او پاکستان د روزو او د اختر په وجه دا شی ایثار کړی دی اختر نه پس په ټیک ټاک کمپین شروع کیږي مهم به شروع کیږي او د دې خبرې چانس دی چې دې د پاره د واپسې د پاره کې د شی یو مخصوص اوقات کې د سیز فایر اعلان وکړي چې هغه د دې ته د گیټونو کولاوي کی او دې زی دا فیصله اوس حتمی ده زموږ د افغانان روړو به زی او پکار د افغان طالبان رژیم لا چې خپل دغه ملمانه یا خدا د خپل روړو چې کوم دي د دې درابلولو د لپاره الته هغه څورته پروګرام سیټ کی دا ټول بوج د پاکستان نه چي دې لپاره د الته سہولیات ورکی دې لپاره د الته بندوبست کی بجای د دې چې په پاکستان باندې د پریشر اچولو کوشش کوي چې دې کال 2 کال 3 کال ایثار کا زموږ چې کوم معلومات دي هغه د دې چې دا فیصله دې سره لپاره اختر نه پس په ټیک ټاک کمپین دوباره سٹارټ کیږي غیاث صاحب لګ بل اړختزو نن چې کوم دی په سعودي عرب کې د مسلمانانو ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه اهتمام شوی ده په هغه اکلا سم معلومات تاسو لرئ او د هغې د کوم په نږدې مستقبل کې د هغې کومې نتیجې یا فیصلې مخې ته راتلی شي یاره جی د مسلمان دنیا یو غټه مسله دا ده چې دې فیصلې د وخت نه یا ډیر زیات پیلو کی یا د وخت نه ډیر زیات د موقع نه ډیر پس فیصلې کوي دا دلته د غونډه چې وا د دې د امریکای او د ایران د جنگ نه پیله پکار وا یا کم از کم دا د جنگ په شروع کې پکار وا چې کم از کم اسلامي امه یا دا چې کم څنګه او آی سی دي یا گلف کوآپریشن کونسل چې دي دې ته پکار دا وا عرب لیگ له پکار دا وا چې یو ثالث رول ادا کړی وي یو ثالث رول پلی کړی وي او ایران او د امریکای ترمنځ ناس په ولې چې د عرب ملکونو ظاهر د ایران سره خو مذهبي تعلقات دي او یو رشتہ ده امریکای سره د هغه ډیر ښه تعلقات دي خو په حال اوس چې دا کوم غونډه وشو نو خو دې یو کې زموږ مسله دا وي د عالم اسلام چې موږ ته شي غونډې کوو ته شي خبرې کوو قراردادونه پاس کوو دا قراردادونو هیڅ نتیجه نه موږ دا کتلې دي چې غیر مسلم قوتونه راپاسي کله به افغانستان تبا کی کله به عراق تبا کی کله به لیبیا تبا کی کله به یمن کې لګیا شي کله به ایران راشي نمبر پر نمبر دا ټول لګیا دي دغه وجه دا ده چې موږ یو بل ته سپورټ ډیر لیټ ورکو دا موجوده اجلاس هم چې د ما خیال دا ډیر لیټ دی او د دې ماته خاص فائدہ په دې نخکاری چې هر څه کوي امریکا په خپل مرزه باندې ٹھیک شو ثانک یو ویری مچ سر اسف نثار سے تاسو وخت را کوډه په تفصیل سره مخابره تر وکړه ډیر شکریا عزت منش السلام علیکم دا زموږ سره اسف نثار قیاس نوموړی صحافي تجزیه نگار بلاګر چې خبره کوله او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ معاملات او بیا د اسلامي نړۍ د خارجه وزیرانو غونډه او د هغې لیټ ریسپانس یا رد عمل دا ټولې خبرې تاسو مخې ته کېښودې شوې خبرې ډېرې دي او خبرې ډېرې ځکه دي چې دنیا کې هر طرف ته اړې ګړې روان دي او چې کوم هغه په جنگ کې اهم ځایونه دي هغه د ایران په قبضه کې دي ابنای هرمز خو په خاص توګه باندې او د هغې په برکت د ایران چې کوم اپوزیشن دی هغه لګیا دی ورځ په ورځ مضبوطیږي او هغلته کې دوه جهازونه چې کوم دي په مختلفو ورځو باندې هغه د امریکای د تیلو جهازونه چې کوم دي هغه وویشتي شو وسوځولی شو سمندر غرق شو او د هغې ټیک ټاک اثر چې کوم دی هغه په نورو معاملو باندې هم پرېوته دا خبره سره هم کوم خو زموږ د ټلیفون نمبر دی 5254
143 نمبر تاسو ته بیا وایم 091 د پیښور د کوډ نمبر دی او د ټلیفون د سټوډیو نمبر دی 5254 نو تاسو موږ سره خبرو کې بولو پاکستان کې خپل رائے شامل کې دا زموږ وطن دی دا زموږ ملک دی په دې کې زموږ تاسو خبري اهم هم دی او هغه ته وګ هم اخودي شو د هغه نه رڼا هم اغستلې کیږي نو تاسو ټلیفون وکې او خپل خبره بیان کې نو د جنگ صورتحال دغه شانتي دی چې د یو کار کولو یا د یو عمل په ترڅ کې چې کوم دي نور ګڼ معاملات هغه مخې ته راشي او هغه د حالاتو رخ چې کوم دی هغه په خپل ولکه کې واخلي د ترکی کردار چې کوم دی نو هغه په خپل ځبانه اهم دی د سعودي عرب کردار په خپل ځبانه اهم دی او دوه ملکونه داسې دي چې د مسلمانانو رهبریت تر ډېر زمانه پورې کړي دا د سلطنت عثمانیه نه واخلې تر جنگ عظیمه پورې د ترکی مشري و او د سعودي عرب زموږ مقدس مقامات یې غلطه کې او د دنیا مسلمانان هغه ته یو ډیر عقیدت او احترام لري نو دا غي خبره ته خلک ډیر زیات غوږ هم دي او ډیر زیات خبره هم دي اسنن چې کوم دي په سعودي عرب کې د اختر د میاشتې لیدل لپاره کمیټي چې کوم دنو هغه ناشته او ګورو بچي هغه میاشت ولیدا یا ونلیدا یا څه صورتحال جوړیږي خو دا غي لپاره اطلاع یو دام راغلی و چې لګیا د کمیټي جاری د زموږ د خاله جوړې سبب کینی خو خبر یو دا راغلی هم به هر حال پاکستان کې به ان شاء الله سبا لکه خیری کمیټي کینی او په دې باندې به هم لکه خبره اترې کو او تاسو ټلیفون کالز کو تاسو وکړو نو خبرې به وکړو او یو بل د حاله به خبر شو د ایران جنگ چې کوم دی هغه نور ګڼ مشکلات ګڼ خبرې ګڼ معاملات چې کوم دي نو هغه پیدا کړی دي او د جنگي ماحول جوړېدو نه پس په خاص توګه د ډرونز د ایرانی ډرونز دوم چې کوم دی هغه په ټوله دنیا کې دی او دومره په ګڼ تعداد کې هغه لکه د شاتو د مچو ډرونز پریدي چې د هغه ایرندوم دی او قبل دوم دام دی هغه داغه درامنه کولو طاقت نه لري نه هغه ازې لري اوس خو پر خلک ټوکې مو کې هم کې چې د ایران لخوا د 15,000 روپو ډرون چې کوم دی هغه لاړ شو دا هغه مخې نه پیغي د میلیونز اف ډالرز چې کوم دی نو په دفاع کې یا ریسپټر چې کوم دی هغه راپریږي دی او میزایل راپریږي دی نو هغه ډرون اولی او د ایران مقصد هم دی چې دا ډرون زی اولی ځکه چې د $100,000 چې کوم دی دا په جنگ کې توانول هیڅ خبره نه ده هغه غاړه ته پیدا حریف ملکونو چې کوم دی په لکونو ډالر میلیونز اف ډالر چې کوم دی هغه یو ډرون پر غورځول باندې پیسې خرج کیږي نو تقریبا خلک دا خبره هم کوي چې د $100 ارب نواخله تر $1.5 پورې تر اوسه پورې نقصان شوی دی $100 نواخله تر $1.5 ارب پورې نقصان تر اوسه پورې شوی دی په دې کې یقینا چې د ایران هم نقصان شوی دی خو الته چې د اسرائیل کم حشر نشر کړی دی او کم د اهداف چې کم په غلف کې وشتي شوی دی او د امریکای کم اډي او کم نور زینه نو دا ټول نقصانونه چې کم دی دا د ماهرینو د نظر لرونکو د حالات باندې د نظر ساتونکو خلکو په نظر کې دی او هغه د دې ډېرې غنې او ډېرې جوړې معنی چې کم دی نو هغه ګوري تلاش کوي او د هغه انالیسس کوي او د هغه جایزې اغستی شي چې پر روانو وختونو کې به اکانومي د ملکونو کینی نه هغه د جنگونو په دې وجه باندې کینی چې یو طرف نه جنگ چې کم دی اوس هغه شانتي پاتې نشو څنګه چې د جنگونو مخ کې زور یا شور یا خبره اتر و زميني فوجونه لا یو بل ته مخامخ شوی هم ندي او د دومره لوی توانونه دومره لوی کامیابی یا ناکامي چې کم دي هغه مخ ته راغلي دي بل خواته چې کم د دې نفسیاتي اثر دی هغه دغه چې نیټو ماته شو او نیټو کې چې کم اهم ملکونه دي ک فرانس دی ک ایټلی دی ک جرمني دی ک یونان دی ک ترکی دی او ک نور د امریکای حلیف او دوستان ملک برتانیه ده نو هغه ټول چې کم دی هغه په ابنای هرمز کې چې کم دی د امریکای د اتحاد کولو یا د لار خلاصولو چې کم دی نو هغه ته تیار نشو هغه واضحه انکار وکړي چې دا جنگ نه زموږ په خوخه شروع شوی دی نه زموږ چاته پوس کړی دی او نه زموږ په مرزي په دې کې شامل د چا چې شروع کړی دی او مغوی سرته ورسي نو دا یو داسې په جنگ کې نوې موډ دی چې دا ډېر جوړ اثرات چې کوم دي نو هغه پریدو دا غي دوه وجې دی یو خدا ده چې کله
بنی آدم یا ملک په طاقت کې وي نو هغه ډېرې سختې فیصلې کوي، یا چې ملک یا بنی آدم چې کوم دی کله ډوبېږي نو هغه بیا داسې فیصلې او داسې کارونه کوي چې هغه هم تو ډوبے حسن هم تم کو بھی لے ډوبېنګې. نو بیا هغې داسې څیزونه را پرېږدي. خو د ایران یوه مطالبه ده چې جنګ بندۍ باندې خبرې کېدی شي، خو چې په جنګ کې هغې خپل شرایط توسقدي لګیا دي او خپل خبرې معاملات چې کوم دي نو هغه مخې ته کړي دي. 3 غټ نکات یې دي. یو پکې غټه خبره ده هم ده چې په جنگ کې کم تاوانونه شوي دي د دې هرجانه باور کوي امریکا. دویمه پکې دا خبره هم ده چې پاکستان یو ایران چې کوم دی یو آزاد خود مختار ملک دی او هغه د هر قسمه پالیسو جوړولو، د هر قسمه وسلو جوړولو دا د هغې استحقاق دی چې د دنیا نور ملکونه جوړوي نو موږ هم دا وسلې جوړو. اټمي وسلو خبره روانه وي په دغه دوران کې. او دې سره چې کوم دی د دې خبرې بین الاقوامي ضمانت دی چې هر څو میاشتې څو کاله پس چې کوم دی نو په موږ باندې خلک خپې دربوي او دې خوا حمله او اخوا حمله، نو موږ به تر هغې پورې جنګ نه کوو تر څو پورې چې د دې کار نه پوره لاس اغستې شوي نه وي. دا خبره هم ښایي چې د ایران زور فی الحال شکر دی ډېر دی او هغې لګیا دي په خپلو معاملاتو کې چې کوم دی نو هغه کامیابی حاصلوي. بل طرف ته صدر مملکت د پاکستان چې کوم دی هغه د هغې د چې کوم چیف سکیورټي د سکیورټي کوم چیف لارې جاني د هغه په شهادت باندې خفګان ښکاره کړی دی او دا دنیاداري ده، دا خبرې اترې او دا غم خادي پکې هم کول غواړي. نو دا ټول معاملات په یو ځای باندې ټینګ ساتل او ټول معاملات په یو ځای کې مخکې بوتلل او په دومره کمپلیکس سچویشن کې چې یو کس چې کوم دی د بل مخالف دی، بل د بل مخالف دی، بل د بل مخالف دی او د دې ټولو مخالفینو په منځ کې پاکستان دی او پاکستان دا ټول رضا ساتل هم غواړي. دا بله سفارتي او بین الاقوامي مجبوري وي چې خلک خپل دوستان راضي وساتي او بل دا چې د دشمنانو د شر نه ځان محفوظ وساتي. نو دا ګران کار پاکستان ته په غاړه دی او هغه د مختلف ورایټي چې کوم دا هغه په مختلف فورمز باندې لګیا د ډیل کوي، هینډل کوي او دنیا د دې خبرې هم داد ورکوي چې د پاکستان ملیټري او عسکري او سفارتي دواړه چې کوم کمبینیشن دی په سفارتي کچ باندې یا په بین الاقوامي مباحثو کې یا د حالاتو په جایزو کې دا ډیر زیات اهم، ډیر زیات نه پیتولي او ډیر زیات مؤثر دي او ډیر ښه طریقې سره دا معاملات لګیا دي، طی کېږي، لګیا دي مخکې ځي او لګیا دي په هغې کې معاملات مخکې بوتللی کېږي. نو د پاکستان پراسپیکټ چې کوم دی د پاکستان مستقبل چې کوم دی د خیر سره هغه ډیر ښه دی. بلکې اوس خو خلک دا خبر هم کوي چې پاکستان د ټیکسټایل په وجه چې کم شهرت لرو په دنیا کې او د هغې نه کم 10-12 ارب ډالره آمدن به پاکستان ته کېدو، هغه سیکټر خو زمونږ ګډ وډ شو. خو دفاعي سیکټر چې کوم دی او په د عسکري قیادت لاندې دفاعي سیکټر او هغې کې د ساز و سامان، د جازونو، د ټینکونو، د میزایلو، د ګوله بارودو، د نور آلاتو دا په بین الاقوامي منډۍ کې ډیر زیات مانګ دی، ډیر زیات خلک غواړي او په هغې کې د ځینو ملکونو سره 2-3 ملکونو سره معاهدې هم باقاعده توګه ونه شوي دي. هسې ویل کېږي چې 9 ملکونه داسې دي دنیا کې چې هغوی د پاکستان جیف ټنډر 17 جازونه اخیستل غواړي او نور اسلحه چې کومه ده هغه هم اخیستل غواړي او دا هم اندازه لګولی شوې ده چې په راروانو 3 کلونو کې غالب امکان چې د 40 نه واخلې تر 50 ارب ډالرو پورې دا قسمه معاهدو ډیلز د دنیا سره وشي او چې داسې وشي نو دا د پاکستان لپاره یو نوې د ګټې او د آمدن یو نوې لاره پرانیستل کېږي. هغې سره د پاکستان معیشت کې ډیر زیات استحکام راشي او د پاکستان په ترقۍ کې به ډیر لوی رواني پیدا شي. دې سره سره دا خبره هم ځینې خلک کوي د معاشیاتو خاص توګه باندې ماهرین چې په ګلف کې کم صورتحال جوړ دی او د هغوی چې کم سیکیورټي ګارنټرز د هغوی شکست یا د هغوی تیښته یا د هغوی بربادي هغه د پاکستان لپاره نوې موقع پیدا کوي او دغه ټول خلک به په پاکستان باندې ډیپند کوي، پاکستان ته به محتاجي لري او د دې په نتیجه کې به
قریبا د 1.5 ارب ډالرو معاهدې کیږي او دا به پاکستان ته آمدن کیږي. دا ټول آمدن چې کوم دی تر اوسه پورې نورو خلکو په مختلفو انو بانو یا په دوړه دمکو باندې اوړه، خو نتیجې دغه دی د خلکو مخې ته شون. په ګلف کې او په مشرق وسطا کې چې کوم دی نو دا سوچ لګیا دی کیږي او د دې سوچ چې کوم دی ګڼې نتیجې به مخې ته راځي او ګڼې خبرې به کیږي. خو د پاکستان ژوند یا مستقبل چې کوم دی هغه د خیر سره ډیر ښه دی. دلته دا خبره مونږ کوو چې زموږ خپل معیشت چې کوم دی دا زمان هغه شانتي ایډیل نه دي څنګه چې پکار دی، څنګه چې د قانونو د ترقۍ د پاره د فوجي طاقت د استحکام د پاره معیشت مستحکم پکار وي. نو هغه شانتي راغځي ته مونږ لانی ورسېدل څو زموږ دشمنان یا حریفان یا مخالفین چې کوم دي مونږ آرام ته کلاری ته نه پریدو. دا د دهشتګردۍ ترهګرۍ واقعیات کوي، حمله کوي، منصوبه بندي کوي، د ناکامولو کوششونه کوي. خدا به ان شاء الله د وخت سره رد عمل سره ټیک ټاک شي. نو دا ټول صورتحال د پاکستان په ګټه باندې دی او د دې ګټې ثمرات چې کوم دي هغه پاکستانی قوم ته، پاکستانی خلکو ته ان شاء الله العزیز را رسي او د دې را رسیدو په نتیجه کې به د پاکستان مستقبل او د پاکستان را روان نسل چې کوم زموږ نوې جنریشن دی، الفا جنریشن دی، او اوس خو هغې نه مونږ یو سټیپ مخکې راغلیو، نو د هغې مستقبل به ان شاء الله ډیر زیات ښه وي. دا هم خبره په سرکلز کې کیږي چې د پاکستان د ترقۍ لپاره په فوري توګه باندې په ای آی سېکټر کې د ځوان کول لپاره د ډیجیټایزیشن یا د ای آی د تعلیم ورکولو، د تربیت ورکولو ډیر زیات ضرورت دی او گنجائش دی. او په لنډمهاله منصوبو کې شارټ ټرمز کمپلیننګز دی، پاږي کې دا ډیر ګټور ثابتې دي شي او ډیر په اسانه سره 100 ارب ډالر چې کوم دی هغه د میاشتې زمونږ ځوان کول په کور ناست هغه ګټلی شي. نو کدا زمينه تیار شي نو د ډیرو غټو کارخانو، د ډیرو 5 کلو 10 کلونو منصوبو په ځای باندې چې پاږي کې د کرپشن هم امکانات ډېری پای کې وخت هم ډیر لګي، د هغې آمدن هم په ډیر سلو رفتار راځي. که په دې شوبو کې کار وشي نو زموږ معیشت په مضبوط وي. چې زموږ معیشت مضبوط وي نو زموږ دفاع به مضبوطه وي. چې زموږ دفاع مضبوطه وي نو موږ سره به د خپل عسکري طاقت د مخکې وړلو لپاره پیسې ټکې هم ډېرې وي او زموږ زړه به هم ډاډه وي. دا ټولې خبرې به ان شاء الله العزیز د پاکستان په ګټه باندې تمامېږي. په دې امید سره چې ان شاء الله د اختر نه پس بیا ملاقات کوو. نو کوجه به وي که خیري اوبه مو به مسکو اوبه خو اوس هم اجازه شته ځکه چې وخت داسې دی، خو به هر حال ژوند دی نو کله څنګه تر هغې پورې د خپل وطن د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتو چې کومې زموږ سوشل ریسپانسیبلیټیز دي د هغې د پوره کولو ته ځان تیار ساتل پکار دي. د خپل ګیر چاپېره خلکو خیال ساتئ.